السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډیر د جړه او ډیر د افسوس مقام دی چې د 14 کالو جینۍ سره یو ظالم انسان په زبردستي غلط کار هم کړی دی او بیا یې باقاعده هغه ویډیو هم په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړی ده او د هغه جینکۍ د هغه د پیغلې جینۍ عزت یې هم خراب کړی دی. اوس هغه ویډیو موږ سره هم موجوده ده چې په هغې کې په کومه طریقه باندې دې ظالم انسان جینۍ نیولې ده او په کومه طریقې ورسره غلط کار هم کړی دی. نو ملګرو که تاسو سره په دې وخت کې ماشومان ناستې وي نو د ځان نه ماشومان پاڅوئ ځکه چې دا ویډیو د ماشومانو د کتو نه ده او که تاسو دا ویډیو خامخا ګورئ نو بیا در سره زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو ډیر د افسوس مقام دی چې نن سبا زموږ په معاشره کې فحاشي ډیره عام شوې ده. کو تاسو نن سبا په سوشل میډیا ګورئ نو دغه رنګي جنکو سره الکان په زبردستي غلط کارونه هم کوي او بیا ترنه هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې هم اپلوډ کوي. ملګرو دې وخت کې دغه د 14 کالو جینۍ په چغو جاړي او انصاف غواړي. هغه جینۍ دا وایي چې دې الک خو زما زندگی تباه او برباد کړه. موږ په غرونو کې اوسېږو او زه تلم او ما د ګودر نه اوبه راوړلې او دې الک ما پسې ووتو زما په سر باندې تمانچه کېښودله او زه په هماغه ځنګل کې زمانه کپړې ویستلې او ما سره په زبردستي بدکاري هم وکړله او زمانه باقاعده ویډیو هم وکړله او دې ظالم بیا هغه ویډیو سوشل میډیا ته هم خېجولې ده. دې ظالم انسان خو زه په قام قبیله کې په شرمونو باندې وشرمولم. یا خو ماته حکومت انصاف رانکو نو زه په ځان باندې پېټرول واچوم او ځان به وسېزم یا د ماته انصاف میلاو شي یا دغه ظالم انسان سریام پانسي کړی شي او یا دې سریام قتل کړی شي او که نه حکومت ولا سزا نشي ورکولی نو بیا دې موږ له ژوندی راکړي نو موږ ورله سزا هم ورکولی شو. ملګرو یو خو تر اوسه نه دي پکار چې هغه ګودر ته د اوبو لپاره لاړ شي ځکه چې کور کې ځوانان شته دی. ځوانانو له پکار دي چې هغو په خپله لاړ شي ګودر ته او د ګودر نه اوبه راوړي ځکه چې د ښځې دپاره یا کور دی او یا ګور دی. ملګرو الله پاک دې د هر چا عزتونه محفوظ وساتي او هر چا له پکار دي چې د خپلو ترسرو ډېر خیال وساتي چې په کور کې بالکل موبایل خپلو ترسرو ته فري نږدي ځکه چې نن سبا د موبایل د لاسه ډېر کورونه هم وران شوي دي. ملګرو دا زما د ویډیو انفارمیشن به ستاسو ډېر خوښ شوي وي. د دغه رنګې انفارمیشن کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.